دغلته یو سیک سره زما ګپ شپ جوړ شو یو سیک سره زما ګپ شپ جوړ شو لاليه نو هغه ما سره ورو لټونه شروع کړه چې لاليه ته د کومې علاقې مې زه د بډګرام وی ښه په ستاسو په بډګرام علاقه کې داسې فلاني نومي یو سړی د هغه قام د هغه قبیله د هغه خاندان جو اړم لاليه جو هغه ټول خاندان قبیله د هر څه تصدیق ورته ما وکړو او دا مې ورته ووی چې دا ته چې د کوم سړي نوم اخلي نو دا سړی زما خپل نیکه دی دا ارسلا بابا چې ته یادوې دا زما د مور خپل نیکه دی او د مور د غاړه نه زما خپل نیکه دی خو ته راته دا ووایه چې ته دا سړی څنګه پېژنې په بډګرام کې یې سیکه او اوس یې په اسلام آباد کې او ته په بډګرام کې دا سړی پېژنې ته څنګه پېژنې هغه لاليه ما ته یو ډېر تاریخي واقعه بیان کړه د انګریزانو د وخت هغه ما ته وی دا ارسلا بابا چې دی زه داسې پېژنم چې پخوا په زمانه کې د وطن باندې د انګریزانو حکومت و نو ستاسو د دې بډګرام په علاقه باندې دا زموږ یو هندو پاتې کېده چې ده یو سپی ومونده هغه سپی چې کوم دی هغه د ارسلا بابا چې و دی د دغه علاقې مشر و دلی بوته دلی چې بوته لاليه هغه سپی ده سره و چې هغه سپی انګریزانو معلوم که نو هغه سپی چې انګریزانو معلوم که نو هغه انګریزانو دی وغوښت او ورته ووی چې دا سپی زموږ فلانکي انګریز سره او هغه انګریز لا پته شوی دی او سپی تا سره ثابت شو لهذا سړی به هم ته راکوي هغه ورته وی سړو خبره داسې ده چې دا دلته کې یو هندو سره زما یاري ده او دا سپی هغه هندو ماله راویستی دی زه مخکې نه یم خبر هغه د کومه کړ دی کوم ځای نه یې راویستی دی کوم ځای کې ساتل دی کوم ځای کې لوی کړ دی خو دا سپی هغه هندو ماله راکړ دی دو ورته وایي چې ته بیا داسې وکړه هغه هندو موږ له راکړه نو ده ووایي چې بایي هغه هندو زه تاسو له قطعا نشم راکولی تاسو چې څه کوئ ما سره وکئ وایي هندو دله زه نشم راکولی ولې هلته کې انګریزانو ته مخکې پته لګېدله چې دی بېګناه دی کار چې څه کړ دی خو هندو کړ دی هندو لټوئ لاليه هندو پسې لټونه شروع شوه ارسلا بابا هندو ورکوي نه دوی هندو لټوي دا خیمه یې جوړه کړه پوره بډګرام یې په سر راواغست اخر دا هندو چې دی دې خبر شو چې بای انګریزانو دا فیصله وکړه که چېرته تاسو موږ له دا هندو را نه کوئ نو موږ به دا پوره علاقه چې کوم دی دا به وسیږو او څوک چې زموږ په لاس راغله هغه به ووژنو او که کوم وتښتېدله هغه وتښتېدله او دا ټول کلي به ستاسو وسیږو نو هغه هندو چې و لاليه هغه په خپله خبر شو چې خبر شو هغه راغی په خپله ارسلا بابا پسې یاره د اسامه نه غیرتي وویل هلکانو که سوچ وکړئ دې خبرې ته نو دا هندو د اسامه نه غیرتي نو دا هندو راغی لاليه او ارسلا بابا ته یې ووایي چې دا کومه د عقل خبره ده چې ته زما د یو کس دپاره دا عمره مخلوق په عذاب کې کوي دا څوک په مړه شي څوک په در شي څوک په بېکوره شي دې کې زنانه دي ماشومان دي بوډاګان دي ضعیفه دي ناجوړه دي دا کومه د عقل خبره ده چې ته دا دومره مخلوق ما لپاره تیتر بیتر کوي او یو ما بچ کوي ما مه بچ کو ما ورکه دوله دو چې ما سره څه کوي ودي کي ارسلا بابا وخندل ورته وی لاليه ته که هندوی خو ته زما وینئ ته که مذهب کې جدا شوي د ما نه نسي چالو شو زه به تا په خپله وژنم خو په انګریز تا نه وژنم تا دې زړه نه وباسه چې زه به تا انګریز له ورکړم خو ښه ده چې دا حال دې ما نه ووایي زه په تا پوه شوم ته دې ما نه تښتې د دلته نه یې هغه واغست لاليه او په کاله ډاکه کې کېنو او دلته یې انګریز سره هغه معرکه وکړه هغه چړایي انګریز وکړه باقاعده د هغې 5 کلي وسله مټه ډیری صوفیان بیلا دا 5 کلي یې د هغه وسله لاليه او هغه هندو هغه ورنه که او اخر چې هغه معرکه انګریز وبیلله او هغه هندو هغه د دلته نه واغست او د هندوستان سرحد ته یې ورسو هلته یې د هندوستان په سرحد واړوه اوس یا په خپل وطن دی ته پوهېږې کار دی نو لاليه هغه سیکانو ما ته دا خبره وکړه بیا به هغو ما سره دا رشته پالله او دا دغه به یې پالله که نه
چې بای دا زه چې بډګرام سره تعلق ساتم نو زه د دې تاریخي واقعه دې ساتم چې دا ستاسو داسې خلک دی او لالیه دا حقیقت دی چې زموږ دا خلک تاسو وګورئ که تاسو وګورئ لالیه دا د بډګرام هندوان چې دي دا د پیړونو موږ سره ناست دي که نه دي ناست سردار صاحب دا چې موږ نه خفه شوي دي زمونږ د دوی په منځ کې داسې یو تریخوالی راغلی تریخوالی راغلی خو لالیه دا د علاقایي غیرت دا قومي غیرت دا وطني غیرت دا پیژندل پکار او زه وایم لالیه چې تربوري پکې نه وه که نه تربوري یاره که دې مسلمان شه که نه په ډډه ترې ګرځه تربوري چې دی دا د پښتو او د غیرت یو جدا